أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين إجازت ورکړل شوی وو هاغی کسانو ته یقاتلون چې جنگ کولې کېدلو د هغی سره بأنهم ظلموا زکا چې ظلم کړل شوی وو په دوی باندې وإن الله على نصرهم او بشک الله تعالی په امداد د دوی باندې په امداد کولو باندې د دوی سره لقدیر خامخا قادر دے الذین هاغ کسان اخرجوا من دیارهم بغیر حق چې وستلی شویو د کورونو خپلونا بغیر حق پنا حقا الا ان یقولوا مگر د دې وجې چې ویل بدوی یعنی د دوی هغه جرم د دغه کافرانو په نزداو چې ویل بدوی ربنا الله رب زمونږ الله دې ولولا دفع الله الناس کچرتن دفع کوله الله تعالی خلق لرا بعضهم ببعض بعض د دوی لرا په نور بعضو یعنی شر د بعضو د دوی لرا په نور بعضو سرا لهدمت صوامع نو خامخا بوران کړلې شوی نړولې شوی بوي صوامع عبادت خانی د عیسایانو هغه کلیساونا وبیع او عبادت خانی د یهودیانو یعنی گرجی وصلوات ومساجد عبادت خانی او جماعتنا مسجدنا یذکر فیها اسم الله کثیرا چې یادولی شي په هغې کې نوم د الله ډیر ډیر ولینصرن الله من ینصره او خامخا به امداد وکي الله تعالی د هغې چا ینصره چې هغه امداد کوي د الله یعنی امداد کوي د دین د الله ان الله لقوی عزیز بیشک اللہ تعالی دے دیر طاقتور عزیز او غالب ذات زورور ذات الذین هاغ کسان امکناهم فی الارض کمنگ زی ورکو دویتا کمنگ طاقت قوت یا حکومت ورکو دویتا فی الارض پزمک کی اقاموا الصلاة نقائموی بدوی مانزلرا وآتوا الزکاة او ادا کوی ورکوی بدوی زکاة لرا وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر او حکم بکوی د نیکو کارونو د نیکو اعمالو ونهوا عن المنکر او منع بکوی د بدونا د گناهونو وللہ عاقبت الامور او خاص د الله د پاره د انجام د تمام کارونو وَإِن يُكَذِّبُوكَ او کچرت دوی نسبت د دروغ کوي تا ته اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقد کذبت قبلهم نو یقینا نسبت د دروغ کړه د مخکې د دوینا قوم نوح وعاد وثمود قوم د نوح علیہ السلام عادیانو او ثمودیانو خپل پیغمبرانو تا وقوم ابراہیم وقوم لوط او نسبت د دروغ کړه د قوم د ابراہیم علیہ السلام او قوم د لوط علیہ السلام
و اصحاب مدینا او اسیدنکو د مدین اغی خاوندانو د مدین علاقی وکذب موسی او نسبت د دروغ کړل شوی د موسی علیه السلام تا فاملیت للکافرین پس مهلت ورکړو ما کافرانو تا ثم اخذتهم بیا ما ونیول دوی لرا فکیف کان نکیر پس سرنګ و عذاب زما فکأی من قریة او ډیر شه د هغې کلونا اهلکناها هلاکړي دي موږ دوی لرا وهي ظالمة په داسې حال کې چې و دوی ظلم کوونکي اهل د دغې قریو ظلم کوونکي فهي خاویة علی عروشها پس دغه کلی را پریوتلیو په هغې چتونو خپلو و بئر معطله او ډیر شی هغه کویان شاړ پراته و قصر مشید او بنگلې پخې پخې ماڼۍ لوړې اوچتې پخې افلم یسیرو فی الارض آیا دوی نگرزی پا دیزمکه کې فتکون لهم قلوب پس چشید دوی دپار زړونه یاقلون بها چې پوهه حاصله کی په هغې سره چې د عقل نکار واخلی په هغې سره او آذان یسمعون بها او شید دوی د پار غوگونا یسمعون بها چی دوی واوری حق لرپ حقی سرا فإنها لا تعمل ابصار پس بیشک نڑندی سترگی ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن رندیگ زړونه التي هاغ زړونه في الصدور چې دی پسینو کې ويستعجلونك بالعذاب او دوی پتادی سر غواړستانه اے حضور صلی الله علیه وسلم عذاب لرا ولن يخلف الله وعده حالان کی هرگز خلاف ورزی نکوی اللہ تعالی د وعدې خپلنا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ او بیشکا د یو ورځ پنځ دربستا كألف سنة مما تعدون پشان د زرو کلونو د هاغي چې تاسو یشمارئ وکأی من قریة او ډیر شه د هغي کلونا داغه اهل د کلونا املیت لها ما مهلت ورکړې د هغیتا وهي ظالمه پداس حال کی چې دوی ظلم کوونکی ثم اخذتها بیاونی والما دوی لرا وإلی المصیر او خاص زما طرف تا واپس کی دل دی واپس رات لل دی